د دې درې ربط ذکر کړی دي د مخکنی سورته طه درې یو دا چې د سورته طه په اخر کې خیال کړه د مشرکانو مذمت الله تعالی ذکر کړ د سورته طه په اخر کې الله تعالی دا مذمت مشرکانو ذکر خیال کړه الله فاصبر علی ما یقولون خیال کړه فسبح بحمد ربک دا مذمت ذکر کړ د دې صورت په اول کې مذمت مشرکانو ده او د سورته طه په اخر کې ذکر شو دویم ربط دا ده چې الته د انبیاء علیهم السلام واقعات مسلسل الله تعالی ذکر کړ تر یحیی علیه السلام او د عیسی علیه السلام پوری قصص د انبیاء علیهم السلام ذکر خیال کړه په دې صورت کې هم خیال کړه په دې کې د نبی علیه السلام حالات الله تعالی ذکر کړ او بل ربط دا دی چې د سورته طه پای کې اثبات توحید او د رسالت او د قران پاکو دغه مضامین د اثبات توحید او د رسالت او د قران پاک دا په دې صورت کې چې کوم دنه ذکر کی نو الله جل شانو فرمایي اقترب للناس حسابهم نزدې د خلق ته حساب د دی انسانانو ته حساب ډیر نږدې د مرګ سره حساب شروع کی وهم فی غفلت حالانکه دی په غفلت کې دی موردون مخګرزون کی د حق ما یاتهم نراجی دیتا من ذکر یو ذکر من ربهم د جانب ربنا محدثن چې نوې ذکرې کله چې دی قریش ته نوې آیاتونه راشي الا استمعوه مگر دی وکی دی دیتا آیاتونه واوري خو واوري په سهال کې وهم يلعبون چلوبي کوي آیاتونه اوري لیکن ازدکینا یقین په نه کوي اعتماد په نه کوي لاهیتن غافل دي قلوبهم زړونه د دی واسر النجوا او پټي جرګي کوي پټي جرګي څوک جرګي کوي الذين ظلموا کسان چې ظالمان دي سجرګي کوي یو درې څلور خبرې دی کوي په دې خپل جرګه دا مشرکان یو دا هل هذا الا بشر مثلكم نه دې دا سړی مگر انسان په مثل تاسو باندې دا خو انسان دی د پیغمبري چې کوم نه څنګه ومن دویمه خبره دا کوي اپتعتون سحر آیا تاسو راتل کوي سحر تا وانتم تبصرون حالانکه تاسو ورته خبره اے مشرک اے زمونږ ملګرو مشرکان تاسو خو سحر ته راتل کوي قران پاک ته سوې سحر قال ربي هو الپیغمبر علیہ السلام ربي يعلم القول الله زما عالم دی په دې قول باندې الله زما ته علم دی چې دا سحر نه دی دا د الله کلام او کم ځای دی په سمای الله ته علم دی د دې پاسمانونو کې ولر دی پزماګه کې او هو السميع العليم بل قالوا دای درېمه خبره ده ودا قران پاک مونږ نه منو ولی اصغاث احلام دا پراګنده خوبونه دي دا خو دې سړي چرته خوبونه لیدلې او هغه چې کم دینه بیان نه هو شي دا پراګنده خوبونه دي اصغاث جمع د زیغستا او سلورم اعتراض وکړو بل افتراو بلکې د ځان نه جوړ کړی دي پنځم اعتراض وکړو بل هو شاعر بلکې دې شاعر دی دا دې دغه د مقفا موزون الفاظ وای دا دې شاعر شپږم اعتراض وکړو فلیاتنا بیاات دې دراتلو چې مونږ ته په یو معجزې سره کما ورسل الاولون څنګه چې مخکنی پیغمبران را لېږلي شوي دي مونږ ته هغه معجزه راوړي چې د مخکنو پیغمبرانو معجزې وي ما امنت قبلهم دا جواب دغه سوالات دی چې مخکنو قومونو تم دا معجزې راغلي دي خو دې نه دي منلي ما امنت ایمان نه راوړي قبلهم مخکې د دې قریشونه من قريه یو کلی کم کله اهلکناها چې مونږ هلاک کړی دي خیال کړه هغه ایمان نو راوړی د دې مشرانو په هم یؤمنون دا قریش په ایمان راوړي استفهام انکاری دي وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليه نذر علی ګل مونږ مخکستانه اے پیغمبره مگر یو څو سړی نوحي الیم چې مونږ باغی ته وحی کولا ستانه مخکې مونږ سړی را لګلو پیغمبران مونږ به وته وحی کولا
فاسألوا اهل الذکر تپوسو کوي د اهل ذکر نه ها اهل ذکر نه مراد څوک دي اهل کتاب ها دا غي نه تپوسو کوي چې تاسو ته د انبیاء او حقیقت معلوم چې دا څوک آیا دا انسانانو دا جناتو دا ملائکو او شی په تاسو ته حقیقت معلوم دا خو رجال او رجل څه ویل شي مذکر من بني آدم ها تجاوز عن حد الصغر الى حد الكبر فاسألوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون کتاسو ته علم نشته وما جعلناهم جسدا مونږ نه دي ګرځولې دی جوسه ها دا بل جواب دی ها دغه مخکنی پیغمبران ها دا صدا چې جوسه نه وي لا ها دا خدا چې جوسه نه وي لا یاکلون الطعام چې طعام نه خورلو دا خدا چې اشاد نو چې دې طعام نه خورلو نه ډوډۍ به خورلا سکاک به کاو ګرځیدل به کولو وما كانوا خالدين انو دوی همیشه ها همیشه ژوند نو بلکې دنیا ته براله د څورزو د پاره او بیا بلاړ ثم صدقناهم الوعد بیا موږ رښتیا کړه د دې سره وعده خپل پان جناهم دوی لمون نجات ورکو ومن نشاء هغه ملګرو ته چې زمونږ بخ وخښولا واهلكنا المسرفين موږ به هلاک کړل مسرفان چې چا به تجاوز کاو د حد نه لقد انزلنا الیکم بشک نازل کړي موږ تاسو ته اے بندگانو کتاب انداز کتاب فيه ذکرکم چې پای کې نصیحت تاسو دې اے مخاطبینو دا چې کتاب می تاسو ته نازل کړی چې پای کې نصیحت ابلا تعقلون آیات تاسو سوچ نه کوئ وما خلق وکم قسمنا من قريه او ډیر هلاک کړي دي مونږه کلی ها قسم څه ویل شي قسم پسم هضم اوره دا لغات دي پوښي قسم پسم ها او څه هضم دا ټول ماتولو ذره کولو ته ویل شي ها وی پسم پوس شي ماتولو ته پسم اکلک شي ماتولو ته قزم څه ته وي نه قسم او قزم یو شي او پسم چې دی کنه پسم ها دا پوس ماتولو ته وي ډیر هلاک کړي دي موږ د کلونه کان ظالمتن چې هغه ظالمانو وانشانا بعد قوم اخرين فلما حسوا باسنا کله چې دی په پوه شو په عذاب زموږ باندې کم دا مجرمان اذا هم يركضون الناس په بدوی منډه والے بیا به منډه والے ښا رکس پیژنې ها پاس باندې چې سورې ها ا دې کو ناټی لته چې کم دینه دا پوندا ورکه کنه دې ته رکس ویلې شي ورشي رکس لا تركضوا منډه موهای ورجعوا واپس شي الا ما اتربتم فيه الا ما اغه دولتونو ته چې تاسو مسویه پاغي کې اوس منډه موهای دا ته دې ته تذکیر به ایام الله ویلې شي ها وسو هغه خپل دولتونو ته واپس شي چې تاسو پکې څه ها نششویه طرف څه ته ویلې شي طرف ویلې شي عيش ها او لذت حاصلول ومساکنکم واپس شي بنگلو خپل ته لعلکم تصلون شي چې تاسو نه سوال وشي اے تاسو خو د بنگلو مالکان یې خپل بنگلو ته واپس شي چې هغه نوکران د نڅو اذن ته پوسونه وکي چې موږ څه خدمت کولې شو ها چې هغه د نه ته پوسونه وکي چې موږ څه خدمت تاسو کولې شو خیال کړل اوس منډه مو وخای پوښتنه دغه دا غټان خلق شه دي ها دې د خپل نوکرانو سي د دې په انتظاري ها چې دې به زموږ څه خدمتونه قالوا یا ویلنا ویل دغه مشرکانو هلاکت تم لراینا كنا ظالمین فما زالت تلك دعواهم همیشه دغه چغه د دی ها دغه چغه بدوی واله کوشش وکنه او منډه به واله حتی جعلناهم حتی چې موږ وګرځول دا کافران حسیدن زره شوی خامدین او په مخې پریوتی خمود څه ته ویل شي ها یو حمود دی یو خمود دی یو تفع ده کوشش وکنه ها خمود تفع حمود ها څه ته وای چې ها لمبه مړ شي ها او سروټ کوي دته خمود وای ها چې لمبه مړ شي سروټ کوي دته څه وای دته خمود وای او چې
سروت کا هم رشي او لمبه هم دته همو دوی په چرګه هي سره یو طفع ده یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم نفس ور مړېدل تسوي طفع وای ها نک کم مولانا سیبو چې دا الحمد په ځای باندې سووي الحمدلله یا الحمدلله ها مونږ ماتش مونږ ها د امام صاحب د امام محمد صاحب قول دی چې هغه په تغییر زمانہ سره تغییر فساد راځي په تغییر زمانہ سره سره راځي د ته تغییر فاحش مونږ څه شو مونږ مات شو دغه امام صاحب دا مونږ شو دا مات شو اوس خو څه کوي دې ته نه ګوري چې دا مولا دی کنه د خو مخکې کوي ان مخکې کا په شي په ها چې ټول منځونه د پاسې دوی نه اله په خوشاله شي ها خیال کراله ته په لغات نه ځکه په شي په کنه ها ته په افتا په نه ځکه په شي په کنه چیرې دا مسله څنګه دا څنګه نه په شي په او نو مونږ ته څه وګرځول مونږ دې ورودلی شي وګرځول خامدین چې پر مخې پر دغه دا خامدین چې چې دغه دا ووري مرشوي یعنی زرا زرا وما خلقنا السماء ندی پیدا کړی مو مدر ندی پیدا کړی مو د اسمان او د ازمکا وما بینهما ادمینس کائنات لاعبین لعب کون کی د اسمانونو او ازمکه ادمین دا کائنات دا موږ د لبو د پاره نه دي جوړ کړی لو اردنا ان نتخذ لهوا کله موږ خوښ شي چې موږ ونیسو لهوا یو لهو لرا لاتخذناه من بونیسو ها لاتخذناه من لدنا من بني سلو دلرا من لدنا د جانب خپلنا ان كنا فاعلين کچته من کوم کې یره کله دې آیات ترجمه تاسو ته چا صحیح وکړه نظم ولې انعام ورکړه پوه شئ ها چې دې آیات څه معنا ده چې لو اردنا ان نتخذ لهوا کله موږ خوښ شي چې موږ لهو ونیسو لاتخذناه من لدنا دغه لهو به موږ د ځان نه ها د ځان د طرف نه مقرر ها کچته مونږه کوون کې شو معنی څه ده او دا دومره لفظ خو ډیر آسان دی او معنی ډیر کړه او شی لهو هغه شی ته وایي چې ما یلهو به الانسان چې په کم شی باندې انسان غافل ګرځي لکه خذ لهو دا خذ صدا دا لهو د سړی په غافل کې کنه مونږ په د سړی نه پاتې شي نه خذ په مسته باندې څه پاتې شي ها د سړی نه مونږ پاتې شي نه لهو دا کنه ها شرابونه ها دا لهو جواری دا لهو پوش دا ها خیال کراله دا چیزونه چې کوم دي دا اولاد لهو دا کله کله دا اولاد سره سره مشغوليږي منځونه ته نه شي پاتې شي پوش به دا ټول لهو پوش نه کومه لهو کوله نه موږ به ځان نه لهو کړو د ځان نه بسنګ لهو ها ځان نه بسنګ لهو پوش به دا ځای په کې هغه ګران پوش به د ځان نه لهو دا چې د الله تعالی ذات او صفات ما کزان مشغوله وله ما په خپل ذات باندې ځان مشغوله او ما په خپل صفات باندې ځان مشغوله ولی هغه شی باندې سړی مشغولای چې داغه د جنس نه داغه د سنې د جنس نه ها نو د الله ذات او صفات د الله د جنس نه دي نو ما که صرف مشغوله خپل کوله نو ما په خپل صفات سره کړي وا په خپل ذات سره کړي وا ها ما به د دنیا نه پیدا کوله ما به د مخلوق نه پیدا کوله پوښ به ان كنا فاعلين کچتمونګه لهو کون کې وي ها خو د مخلوق ما د لهو د پاره نه دی پیدا کړي چې زه په ځان مشغوله کم ها دا ما د څه د پاره پیدا کړي و ما خلقت الجن والانس ها الا ليعبدون ما د خپل معرفت لپاره د مخلوق پیدا کړي خیال کړه لکه دا ما د خپل معرفت لپاره پیدا کړي نه دا معبودان ها او دا عابدین ها دا ټول د څه لپاره دي دا د معرفت الله لپاره دي بل نقذ بالحق بلکې مون بیان او حق لرا علی الباطل په مقابله د باطل کې ولو مون په حق سره سو باطل لرا دا قران پاک او دا پیغمبران دا حق دي ها او کفار او بوتان څه دي دا باطل دي وشته کو مون په دې حق سره سره
په میزایل د حق باندې موږ سوالو هغه قوت د باطل په ولو پیدمو نو دماغ باسي دتنا فاذا هو زائق نما هو شي ادماغ څه ته ویل شي دمغه ویل شي دماغ لري کول چې کله حق راشي د باطل دماغ څه کی د باطل دماغ ختم کی کوشش وکړه باطل ذره ذره کی فاذا هو زائق نه څه شي هغه محو شي قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا کوشش دا دوا آیاتونه دا خو مشکل آیاتونه دي په اعتبار د معنا سره ولکم الویل استاذ سفاره هلاکت اے مشرکانو مما تصفون دا خبرونه چې تاسو بیانوي وله من فی السماوات والارض ومن عنده دا الله د فارغه کائنات دي چې په اسمانونو کې دي په ځمکه کې دي ومن او هغه چې زونه عنده چې دا الله سره دي دا ټول د الله دي د اسمانونو د ځمکې مخلوق ومن د من مراد څوک دي د عرش معلا فرشته دا ټول چې د الله سره کوي دي لا یستكبرون دي تکبر نه کوي ان عبادت د عبادت الله تعالی ولا یستعشرون او نستریکی نه دارنګ دا کائنات ما د صدا پر دا ما د لهو د پر نه پیدا کړی دا ما د خپل عبادت ته پر پیدا کړی او دا فرشتي نستړي کیږي ولی یسبحون الليل دي تسبیح کوي د شپې او النهار د ورځې لا یفترون کمه نه کوي لا یفترون ستړي کیږي د شپې د ورځې تسبیح کوي او ستړي کیږي او شپه کوي عبد الله ابن حارث دی وای چې ما د کعب الاحبار رضی الله تعالی عنہ دا صحابي دي ما ته نه تاسو کو چې دا فرشتي ما سیوا د تسبیح نه دوی نور سکار کولې شي کني شي ځکه چې الله تعالی فرمایي چې یسبحون الليل والنهار لا یفترون د اشتریکی نه په د خپل تسبیحات ناغره ته جواب راکوي بچیا دا فرشت ته په ساغستلو باندې ستړی کېږي وینا ودا قشان دا تسبیحات ته فرشتو د پارسه دي لکه ساغستل لکه پساغه ستلو باندې ستړی نه ستړی کی نور کارونه وسره کوي کنه کوي د قشان فرشتي ذکروم کوي او کارونم کوي فرشتي ذکروم کوي او کارونه ام اتخذوا ایادین سلید الهات النور خدایان من الارض دزمکنا اې د مشدا ابطال د شرک آیا دی پزمکه کې خدایان جوړ کړی دي یهم ینشرون دا چې خدایان چې غي نشر کوي دا چې خدایان چې هغه به د مخلوق دوباره را پیدا کی دا د ځان نشي پیدا کوله مخلوق به دوباره څنګه را پیدا کی لو کان فیهما الهاتن کچری پاسمانونو پزموکو کې نور خدایان وي الا الله ما سوا د الله نه لفسدتا نظام به خراب شو دیتا دلیل اقناعی ورته وي خیال کړه کله د الله سره نور شریک خدایان وي نظام به خراب شو ولی کچری خدای وې نو خدای خو هغه ته وای چې هغه ارڅ کولې شي نه د ځمکه خدایانو با د اسمان خدای سره جګړه وا ا د اسمان د خدای په د ځمکه د خدایانو سره جګړه وا د اسمانونو او د ځمکه به ذره ذره شي دا بسو چې د دنیا باندې مجازي بادشاہ په جګړه شروع شي د دنیا پاستر کوي دنیا پاستر کوي نه چې بیا حقيقي بادشاہ هغه په جګړه شي بیا د اسمانونو په څنګه ټینګ شو ا د ازمکه په څنګه ټینګ شو فسبحان الله پاکی د الله تعالی لرا رب العرش عما یصفون الله لرا پاکی د هغه خبرونه چې دی بیانوي لا يسأل عما يسأل دا الله لا يسأل عما يفعل دا الله نه تفوس نه کیږي داغه د فعل وهم يسألون د دینه په تفوس کیږي دا الله نه څوک تفوس نشي کولای چې دا کار دی ولیو او د دینه په تفوس کی کوشش وکړه خیال کړه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون د دینه په تفوس کې دی او دا الله نه تفوس نه کی ام اتخذوا ایادین سلیدی من دون ما سوا د الله تعالی نه الهات نور خدایان قلت وتوه هاتو برهانکم راوړی دلیل تاسو چې نور خدایان شته دي دلیل د سره څه دي هاذا ذکر من معیا دا قران پاک ذکر دا چا دی
معیا چې ملګری زما دی و ذکر من قبلی دا ذکر دا چا دی چې مخکې زمانه دي بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر د دین لا يعلمون نه پوهیږي په خبرو باندې فهم معرضون دي مخګردون کې دي خیال کړه هذا ذکر من معیا و ذکر من قبلی هو شي فکر دا قران پاک ذکر د چا دی دا ذکر دا هغه چا دی چې هغه زما سره دی او دا ذکر دا هغه چا دی چې هغه مخکې تیر شوی دی د مخکې دا د موجوده او خلقوم چې کوم نه سده دا هغه ذکر دی او دا د مخکنو قومونو هم څه دی دا غیم ذکر وما ارسلنا نبر علیکل مونږه من قبل کما خستانه من رسول نه شو پیغمبر الا نوحي الیه مگر مونږ به وحی کولا غتا هر یو پیغمبر چې براله هغه ته به مونږ وحی کوله د دې خبره انه لا اله الا انا چې نشته معبود به حق مگر زما فعبدون د یو الله عبادت کوي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا هو ال مشرکانو اتخذ الله اتخذ الرحمن ولدا الله نشری دي نور اولاد مشرکانو سووي وی الله تعالی چې کوم نه بچی نشلی دي دا الله د پر اولاد دي سبحانه او پاک دی الله تعالی د دې شرکیاتونه بل عباد مکرمون بلکې دا اولاد نه دي خوشي دا پرشتي دا د الله اولاد نه دي بلکې دا هغه عباد دي مکرمون چې معزز دي سړي چې دا معزز دي پوښي پکړه دا الله تعالی پاکان بندگان دي لا يسبقونه بالقول نوړان دي کې دا الله تعالی نه په قول سره دا الله تعالی دومره احترام او ادب ساتي چې دا الله نه په خبرو کې نوړان دي کې وهم بامره يعملون هدي دا الله په حکم باندې عمل کوي دي دا الله په حکم باندې عمل وې د دې آیات کریمه نه د لا يسبقونه د دینه دا معلومه شولا چې په مجلس کې کله مشران موجودي کشران ول بیا چې د خبرو حق نشته دي چې هغه ګستاخی وي بلکې کشران به انتظار کوي د مشر پور به انتظار کوي چې را مشر څه خبره کوي کوشش وکړي ځکه چې لا يسبقونه بالقول دا فرشتي د الله نه سبقت نه کوي په اقوالو کې بلکې د الله د حکم څخه کوي انتظار يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم الله علم دې په حالات باندې چې مخکې د دین دي او کم چې ورسته دي ولا يشفعون او دې سفارش نشي کولای دا فرشتي الا لمن ارتضى مگر دا غچا د سفارش کوي ارتضا چې دا الله دا غي ناراضي شي هغه چا د پر سفارش کوي چې الله ته راضي شي وهم من خشيته مشفقون او دې یری د الله تعالی نه دې یری د الله تعالی نه رپیدون کې دي دا فرشتي د الله د یری نه دي رپیږي ومن يقول منهم چا چې ویل د دینا اني اله چې معبود ما کومه فرشتي چې دا وی چې معبود ما من دوني ما سوا د الله تعالی نه فذلك نجي جهنم دا چې دغه فرشتہ چې دا د لبمو سزا ورکو د جهنم کذالک نجزي الظالمین دارنګ مو سزا ورکو ظالمانو ته خیال کړه وای په چا باندې په منصور حلاج باندې منصور حلاج دا پیژنې کنه د یوزبرګ تیر شوی دی دتا خیال کړه لکه علم جذب ور کړی شو یو علمي سلوک ته علم سلوک دا د مرشدینو او د اولیاء صفات ده یو علم جذب ده دام د اولیاء صفات ده او علم جذب دا یو شی دی چې بندا بیا ظاهر لکه څنګه چې علم جذب حضرت خضر علیه السلام ته ورکړی شو او موسی علیه السلام په نه پوهه دارنګه د علم جذب دا اولیاء ته ورکی خیال کړه د ظاهري خلقو دا خیالي چې د ګناو حالانکه هغه څه ګناه نه هغه چې کم دینو حقیقت نو د الله تعالی علم جذب ورکړو دغه منصور حلاج دغه حلاج ته کوي چې ما بادشاہ دې ونیسو او جیل ته واچو او استا سزا ده ستا سزا ده چې تبا د پوندانې
د مالوچ نه په پوندانه و باسي د مالوچ نه بسکه تاسو چې ته مالوچ لیدلې دي چې پکې پوندانه وي هغه دین و باسي لس دانې په ډیره نشي صفای نشي استلې پوه شئ ولې دا نه مالوچ چا پیر نو دا د خو ولیو د بچ کم دینو هغه حکم به وکړو مالوچ ته چې صفا شي وې دا په دې مالوچ باندې دا سرکاري مالوچو باغې باندې بچ کم دینو دا ماشين په ولګې دا قدرتي ماشين دا براره بخته دانه په یو طرف تللی او مالوچ په بل طرف باندې تلل د تسوي د منصور حلاج ته کوم شي لکه څنګه زموږ امام صاحب رحمت الله علیه باندې سزا د بادشاہ د طرف نه خطلې و چې تبا خخت شماري نه د کرونونو خخت به وي او هغه با نوکرانو ته به وي چې په قطار کې دا وای ما سره دغه قدر احسان کوي او بیا به چې کم دنه په سکندونو کې به داغه حساب کو بادشاہ له حساب ورکو چې دا دومره خخت دي پوه شي پکې نو دله مختلفه صداګان جنید بغدادي ته خبره ورسېدله چې د ځان ته ان الحق وای د سوي ان الحق کوشش وکړه ناغه په حکم وکړو وې دې پانسی کوي دا آیات کریمه چې کوم نه په فتوا کې پیش کو پوښي ومن يقول منهم اني اله من دونه فذلك نجيه جهنم چا چې دا خبره وکړه چې زه الہ ما د سزا جهنم چې دې ځان ته ان الحق وای نه دې مشرک دی او د سزا صدا هغه جهنم دی پوښي نه په د باندې حکم وي مقتد دغه د مریدان او هغه جړل دغه وتوی منصور توی جاړای ما دا خو مفتی دی مفتی خو هغه مسله کوي چې کوم قران او حدیث کې راغلي پوښي کتا سو جاړای نستاسو اعمال ختميږي پوښي او دل الله تعالی په دې فتوی باندې اجر ورکړي بیا وای شي قتل د قتل کول نو ورستو بیا دغه د وخو نه با اوازونه د ان الحق راتله وی بیا وی چې دامو شي ځای هغه وخی او ډوکی ولا وسې ځای دغه ایرینه به بیا आवाज راته چې ان الحق خیال کړه او بیا ودا په دریاب ته ولای پوښې وکنه هغه ایرای ولا دریاب ته واچو پوښې وکنه وې د دریاب نو بیا आवाज راته چې ان الحق پوښې وکنه نه دنه وی چاته پوسو چې دا شرک ته ولې کې د پارسیبان څو پارسیبان وي دته وی چې دا شرک ته ولې کې د خدای خو یو دی دا وته وی بلا هم اوسته وی یو چرته دی دا ټول خدای دی دا ټول ارته خدای دی په شي کې دا مخلوق نه لیدا د صرف خالق لیدا سو کې لیدا خالق لیدا د په جذب کې راغلو د جذب د وجنه بد هر شي تسوي الہ وی ورته خیال کړه او کذالک نجز ظالمین دارنګ موږ سزا ورکو ظالمانو ته اولم ير الذين كفروا ایا نه ګوري هغه کسان چې کافران دي ګوره یو د سلوک مقام دی ښا د سلوک مرتبه دا مرشدین ته حاصله سالک دیته وای چې هغه د حق او د باطل امتیاز کوي د خپل علم د سلوک په وجه باندې او د جذب په وجه باندې په زمانه اشتباه راشي سره اشتباه راشي اولم ير الذين كفروا ایا نه ګوري دا کافران ان السماوات والارض كانت رتقا د اسمانونو عظمت تنګو اسمانونو عظمت سو تنګو ففتقناهما مونږ پرانستل داتوالا وجعلنا من الماء كل شيء حي امونږ وګرځاو دوبونه هر شی زنده هر شی دوبونه زنده افلا يؤمنون آیات ایمان نه راوړي خیال کړه په دې خبرو باندې ایمان درتقن او د فتقن معنا څه ده پوښښ وکړه دا معنا په دې باندې چې کوم دی ډېر خلک نه کوي چې رتقن څه معنا ده او د فتقن څه ولې د دې تاسو ابن عمر رضی الله عنه د چانه کړو د ابن عباس رضی الله عنه ابن عمر رضی الله عنه شاګرد توی ورشه د ابن عباس رضی الله عنه د دې آیات تاسو چې د دې سما ما هغه ورته په جواب کې وی اسمانونو ازمکه دا تنګو یعنی د آدم علی السلام د پیدا کېدو نه مخکې اسمان ازمکه سو تنګو
د اسمان نه باران نه کېده او د ځمکې نه زرغونه نه کېدله ففتقناهما چې آدم علیه السلام ځمکې ته راغی ففتقناهما د اسمان او ځمکه مونږه کولاو کړله اسمان مونږه کولاو کو باران ته شروع شو ځمکه مونږه کولاو کړله څه ته شروع شو غیاګانې او فصلونه ته نه شروع شو پوه شئ غیاګانې او فصلونه ته نه چې کوم دی نه شروع شو خیال کړه کله چې استاد واپس ابن عمر رضی الله تعالی عنهما تلاړ شو هغه ته وی یره پرشتیا وی پرشتیا مفسر القرآن دی پوه شئ به کنه ویخه ما ته روزه پورې دا ګمان کاو چې د احادیث وای ګوره چې دا د یا د تفسیر کوي د په دې تفسیر کې نه پويږي وې زما په دمانه دا دومره یقین نو حقیقت دا دی چې د مفسر د قران پاک پوه شئ به کنه ابن عمر رضی الله عنه دا ابن عباس رضی الله عنه دا غدوی او دا علمیت چې کوم نه دا ذکر پوه شئ به باقی د ابونا هر شی الله تعالی زنده کړی دی د دې تفسیر چې کوم نه د ابو هريره رضی الله عنه نقل شوی دی چې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم نه تاسو ویا رسول الله د دې وجعلنا من الماء كل شيء حي د دې څه معنا ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلو پوه شئ به کنه چې تخلیق د هر شي دا د وبونه الله تعالی کړی دی اول الله تعالی وب پیدا کړی دی او بیا داغه نه تخلیق د اسمانونو د زمکو او د نورو کائناتو دا چې کم دی نشوي دی وجعلنا فی الارض موږ پیدا کړی دی په دې زمکه کې رواسي غرونه ان تمید بهم یعنی الله تمید بهم چې د زمکه حرکت مو د کې په دی باندې دغه د ازمکه بسکاو د به حرکت کولو الله غرونه راولېګل دا میخونه شو زمکه ټینګه کړله وجعلنا فيها فجاجا مون پیدا کړی دي په دې زمکه کې لارې فجاج فجویل شو کوشاده لارې او سبیل مطلق لارې ته سبل لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا ګرځول دې مونږ د اسمان یو چت محفوظ دا چې چت ته چې دا غورځېدونه محفوظ دي وهم عن آیاتها موردون او د نشاناتو د قدرت الله تعالی یا د نشاناتو د اسمان نه موردون مخ ګرځون کړي په دې اسمان کې چې کومې نشانه د قدرت الله پیدا کړې دي او هو الذي الله غدا خلق الليل والنهار چې شپه او ورځ پیدا کړې دي والشمس والقمر كل دا ټول چې دی په فلک یسبحون دا په خپل محور کې یسبحون دا لامبو وهي نور په خپل محور کې روان دي او دغه دا قمر دا په خپل محور کې او په خپل فلک کې روان دي فلک دا هغه گردش ته وای چې پای کې ستوره چې کم نه ګرځي هغه ته فلک وای دي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد مونږ دې پیدا کړی هیڅ انسان لره مخستانه همیشواله اپا امتا کچری تو فاتشلی اپا هم الخالدون دوی بچ کم نه همیشه پاتې شي کته پات شي نه د خلق به ژوندې پاتې شي د دې شان نزول داده خیال کړه چې کفارو د نبی علی السلام په وفات باندې خوشحالي د نبی علی السلام په وفات باندې خوشحالي وکولې پوه شي په کنه چې دا پیغمبر کده وفات شو نبی ابا زمونږ لپاره چې کم دینو مخه لغی کولاوي الله تعالی فرمایي چې کچره زما دا پیغمبر وفات شو ندی به همیشه پاتې شي خیال کړه دیبم چې کم دینو وفات کیږي اپا امتا کچره تو وفات شوي فهم الخالدون دی به آیا همیشه پاتې شي کل نفس ذائقه الموت هر یو نفس دې دا سکون کې د مرګ دی ونبلوکم بالشر والخير امونږ ازمایش کو پتا سو باندې په شر او په خیر سره چا باندې خوشحالي راولو په چا باندې سختی راولو دا امتحان دی فتنه د پاره د امتحان ویلینا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا کله چې ویني تعالی کافران ان يتخذونك الا هزوا
دین نشي تعالی را مگر پټو کو سرا اے حبیب چې دی تا ویني تا پورې مذاق شروع کی هذا الذي آیا دا پیغمبر دی یذکر الہاتکم چې بیانې قباحت خدایانو تاسو وهم بذکر الرحمن هم کافرون ادي په ذکر د الله باندې انکار کوونکي دي چې د الله نوم والی داغه نه انکار کوي خلق الانسان من عجل پیدا شوی دی انسان د تلوار نه دی تلوار خو دا دوی چې دا عذاب زر ولې نه راځي سوريكم آیات زرد چې موږ خیوتا ستا نشانه د قدرت خپل افلا تستعجلون فلا تستعجلون پس تعدی مکوي د عذاب د فاره تعدی مکوي ويقولون وایدا کافرون متى هذا الوعد کله به دا وعده د قیامت ان کنتم صادقین لو يعلم الذين كفروا کچری عالمان شغه کسان چې کافران دي حين لا يكفون الله فرمایي چې دوی خو د قیامت ارزو کوي او د عذاب ارزو کوي خو کچری ورځ د قیامت راشي ادي ته دغه وخت معلوم شي هغه وخت حين لا يكفون چې دی نشي بندول عن وجوههم د مخونو خپلونه النار ور چې کله د ور ظالمبي بد دی په دې مخونو راځي او سوځي به نه کوي دغه حالات معلوم کی چې دی نه د مخنه هغه ور واپس کولې شي ولا عن ظهورهم نه د شاګانو خپلونه ولا هم ينصرون انا بد دی سره مدد وشي نه کدی ته دغه حالات معلوم شي د قیامت نه لما خیال کړه کنه یعنی لما طلب العذاب دی بیا طلب د عذاب نه کړي کداغه حالات او دغه نقشه دي ته معلومه شي ندی به طلب چې کوم نه د عذاب ونه کی کوشش وکنه بل تاتيهم بغتتن بل کراب شدیتا دا ورځ د قیامت نه صافه پتا باتهم پس حیران بکی دی لرا په بوحت الذي كفر کنا بعد څه ویل شي حیران چات فلا یستطيعون دی بطاقت نه لري دی بطاقت نه لري ردها د واپس کولو د دغه عذاب ولا هم ينظرون انا بدی ته مهلت ورکړل شي دا د دی ولا هم ينصرون نورستو خیال کړه کنه دا ويقولون متى هذا الوعد دا په واقع کې جزاء مقدمه ده دا لو يعلم الشرط مؤخر کدی ته دغه احوال د قیامت معلوم شي ما قالوا دی بدا خبره چری بیاونه کی چې متى هذا الوعد ان كنتم صادقين پوښ بل تاتيهم بغتتن بل کراب شدیته د غورت د قیامت نه صافه پتا باتهم دی به حیران کی فلا یستطيعون ردها دی بطاقت نه لري د واپس کولو د دغه ورځي ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك بشک مذاق شوه دي پر رسولانو پورې من قبلك مخستانه فها قبل الذين سخروا نازل شوه دي پاغه کسانو باندې چې دي مذاق کړي دي ما كانوا به استهزئون عذاب داغه شتونو چې دي پاغه پورې استهزاء کولا عذاب داغه عقایدو چې دی پاګه پورې شهزاد قل او اے حبیبا من یکلاکم سوق دې چې تاسو حفاظت په کې به لیل د شپې او نهار د ورځې ورته وای اے حبیبا چې د شپې تاسو د عذاب نه بسوک بچ کی او د ورځې د عذاب نه بسوک بچ کی من الرحمن د عذاب د رحمان نه بل هم عن ذکر ربهم مورزون دې ذکر د رب نه مخړون کړي ام لهم الهه آیت د مشرکانو لپاره معبودان شته دي تمنعهم چې بچ کی دي لرا من دوننا وړاندې زمونږ د دې داسې خدایان شته دي چې د عذاب نه به بچ کی لا یستطيعون دی طاقت نه لري نصران پوچیم د مدد د ځانو مخولو ولا هم منا یصحبون ان بد دې سره زمونږ د طرف نه مرګي تیاوشي زمونږ د طرف نه د دې سره امداد نشي کېدل بل متانا هؤلاء بلکې مونږ پیدا ورکړل دا دې مشرکانو ته واباهم عددي پلرونو ته مونږ دیله د دنیا زیب و زینت ورکړل دي دی په نشه کې راغلي دي حتی طال عليهم العمر حتی چوغت شوی دی په دې باندې عمر عمرونه پیوګ د شوی دي صلا 200 قولته عمرونه رسیدلې دي او داغه د وجنه دي سړي د آخرت نه بالکل سړي د آخرت نه غافل شوی دي افلا يرون آیا نګوري دا کافران اننا تل ارزن انقطعا چې مونږ رازو زمکه د دیتا نن قطعا چې مونږه کمو من اطرافه د طرفونو داغینا دې ته نګوري چې د ازمکه د دې مونږه کمو
کله یو علاقه فتح شي کله بل علاقه فتح شي د مسلمانانو په قبضه کې راشي ها خیال کړه دا یو ترجمه ده بل ترجمه دا ده چې ننقصها من اطرافها مونږه کومو د اطرافنا علماءتنا واخلو ها اده کومه علاقه نه چې عالم واغستل شي دا مړش ولا دا علاقه څه ولا دا مړش ولا خو شي به ها ولی موت العالم ها موت العالم موت العالم خو شي به کنه نمونږ دې سکو خیال کراله خیال کراله مونږ د غزمکه کومو په موت علماء سره قل هو افهم الغالبون آیات به غالب شي ها استفهام انکاری دي چرم لشي غالبه کېدل قل هو حبيبا انما انذركم بالوحي بشک تاسو ته يروما په وحي سره ولا يسمع الصم الدعاء وغ نگدي کان الدعاء بلنتا کان بلنتا وغ نگدي وإذا ما ينذرون هر کله چې دی وې راولش ولئمتهم نفحه من عذاب ربك ورچېږي دیتا یو پوکې د عذاب درفستانه یو معمولی غونډه کې جونکا راشي د عذاب لا يقولن وای ولا مشرکان یا ویلنا انا كنا ظالمين هلاکت زمونږه ظالمان ونزع الموازين القسط کې بدوم پورز د قیامت باندې هغه طولونه د عدل ليوم القيامه پورز د قیامت لام په معنا د فی سره دی ها خیال کړه لکه اقیم الصلاه لدلوک شمس په معنا د فی دلو پوښی په نمونږ با طولونه دینه معلومه شوله چې یو طول نه دی ښه طولونه بشمار دي او د عدل شو طولونه دي فلا تظلم نفس شیئا ظلم باندې کیږي په هیڅ نفس باندې د یو ذره وان کان مثقال حبه من خردل کبي دا اعمال په اندازه د یو ذره باندې په اندازه د یو دانې د اوري باندې خردل ستوي د اوري دانې ها اوري بتا سونه پیژنې دا د شړشم د دانې نه وړه دانې کله چې اعمال دومره واړی لکه د اوري د دانې عمره اتینا بها هغه به مونږه حاضر کو په میدان د قیامت وکفا بنا حاسبین هم کافی مونږه حساب کوونکی د دې اعمال حساب د دیبا دا به کوم ظاهر شي ولقد اتینا بشکم ورکړې دي موسی علیه السلام ته او هارون علیه السلام ها دا خو د قران پاک عظمت الله ذکر ک دا د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام د کتاب عظمت الله ذکر کوي چې هغه ته فرقان ویل شي ها تورات ها ثم تور کړي موږ ته فرقان ور کړی دی ها یعنی هغه معجزې چې د حق او د باطل په منځ کې فرق کا وضیاء او هغه کتاب چې هغه رانا دا و ذکر للمتقین او نصیحت د پاره د پرهیزګاران الذين پرهیزګار هغه خلق دی یخشون ربهم چې یریږي طرف پنا بالغیب په حالت د غیب د الله نه یریږي په نه لیدلو سره وهم من الساعه مشفقون او دې د ورځې د قیامت نه شفقت کوونکي دي د ورځې د قیامت نه یریږي وهذا ذکر مبارک دا قران پاک یو ذکر دی هغه ذکر دی مبارک چې برکت والا دی ها مبارک قائله مبارک سامعه مبارک عالمه مبارک متعلمه مبارک عامله انزلناه چې مونږه نازل کړی دی اپا انتم له منکرون آیا تاسو د دین انکار کوونکی آیا تاسو د قران پاک نه انکار کوونکی ایمان والا به وي چې مونږ انکار نه کوو او کفار سوي مونږ انکار کوو صدق الله العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد خدای کریم حاضرین باندې رحمت وکړي الله دې موږ ټول ګناهونه معاف کړي خپل قهر د عذاب نه الله کریم ته بچ کړي
د دنیا او د آخرت د ذلتونو نه الله ټول بچ کړي مشران زمونږ مغفور مرحوم کړي الله کشران زمونږ صالحان متقیان پرهیزګار کړي نن چې د حاجي صاحب وفات شوی دی رضاګل حاجي صاحب الله ته وبخښي الله زمونږ د ټولو زمونږ د ټولو اموات په ایمان تللی دی خدای د ټولو کامل مغفرت نصیب کړي یا الله کوم احیا دي دې ته حیات طیبه ورکړي الله په عالم اسلام باندې رحم وکړي د خپل قهر د عذاب نه بچ کړي عالم کفر ته هدایت وکړي که هدایت قسمت کې نه الله مخدز مکه نه لري کې د صلاح او د اتقیاو نه یا الله تعالی د ازمکه آباد کړي الله کریم د ټولو په حال باندې رحم وکړي د خپل عذابونو نه د دنیا او د آخرت د قبر او د حشر ټول نه الله زموږ حفاظت وکړي رزق حلال د ټولو فراخ کړي بیماران د ټولو شفایات کړي حاجات شرعیه د ټولو پوره کړي بحرمت سید الابرار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم بالله العلي العظيم الحمد لله